الحمدلله جامع مسجد حضرت شیخ الحدیث مولانا مغفور الله صاحب دامت برکاتهم دا یو منصوبه و دا یو نقشه و نن الحمدلله هغه نقشه ته الله جل جلاله وجود ورکړی دی او درې منزله جمعات الحمدلله په تیارېدو باندې دا نن د الحمدلله د دې اخیری لنټر دی دا 100 سے کړی دی په دې باندې تقریبا 11 11.5 ټن سریه او 800 بوري سیمټ او دغه شان نور ضرورت نو الحمدلله د معاونینو په تعاون سره او د بزرګانو په دعاګانو سره او د باباجي بالخصوص توجهات سره الله پاک دا الحمدلله نن دا ورځ راوسته چې اخیری لنټر موږ کوو کیږي مسجد باندې امید ده قرضه دا اوس د لنټر کې تقریبا 12-15 لاک د مټیریل قرضه ده او دغه شانته نورم د دې چې کوم ضرورت ته پاغي کې قرضې ډېری دي نو د مرګونو نه د دعاګانو او د تعاون خصوصي اپیل له اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله سبحانه وتعالى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال عليه السلام الحمد لله جامع مسجد حضرت شیخ الحدیث مولانا مغفور الله صاحب دامت برکاتهم دا یو منصوبه و دا یو نقشه و نن الحمدلله هغه نقشه ته الله جل جلاله وجود ورکړی دی او درې منزله جمعات الحمدلله په تیارېدو باندې دی دا صرف مسجد نه دی بلکې د مسجد سره دا یو بهترین دینی درسګاه هم ده د مسجد او د دینی درسګاه سره سره دا د دې علاقې د ماشومانو لپاره د دینی او د دنیاوي علوم یو عظیم جامعه هم ده او ان شاء الله العزیز په مستقبل کې به الله جل جلاله دیته یو بهترین وجود ورکړي نن چې دا ظاهري نقشه خدای پاک هغه ته دومره عظیمه ډانچه ورکړله په مستقبل کې زموږ دا امید دی چې الله جل جلاله به دا عظیمه دینی اداره جوړي د مسلمانانو نه دا درخواست دی چې دا د مسلمانانو په تعاون باندې شروع شوې ده د مسلمانانو په تعاون باندې الحمدلله دې مقام ته راورسېدله او د مسلمانانو په تعاون باندې به الله جل جلاله دیته د تکمیل هغه مراحل هم ورکړي د تمام مسلمانانو دا درخواست دی چې هر قسم تعاون کم سے کم تعاون د محبتونو د دعاګانو د دې عظیم جامعې سره خپل شامل حال کی چې الله جل جلاله دې جامعې له وجود ورکړي د تمام مسلمانانو دا درخواست دی چې د دې دینی ادارې سره دامي درامي سخونی هر قسم تعاونونه خپل د دې سره شامل حال کوي ان شاء الله العزیز دا یو عظیمه صدقه جاریه ده دا بستاسو د لپاره په دنیا کې هم د خوشحالۍ ذریعه وي او په آخرت کې به د الله په دربار کې د سرخرویۍ یو عظیمه ذریعه وي دا جامع مسجد د یو عظیم محدث او د یو عظیم عالم په نوم باندې الحمدلله دیته وجود ورکړل شوی دی د تمامو شاګردانو د حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا مغفور الله صاحب دامت برکاتهم دا غوی د تمام متعلقین د شاګردانو دا درخواست دی چې د دې ادارې سره دا اداره په خپل نظر کې اوساتي چې دې ادارې ته الله جل جلاله په مستقبل کې دا د تکمیل د مراحل نتیر کې الله جل جلاله دې دا جامعه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځولې کې او د دې چې څومره ضرورت دي الله دې د خپل غیب د خزانو نه پوره کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین علیکم ورحمت الله مولوی صاحب تاسو ډیره مهرباني تاسو تشریف راوړه الحمدلله دا د شیخ الحدیث حضرت مولانا مغفور الله باباجي په نوم باندې مسجد دی دا نن د الحمدلله د دې اخیری لنټر دی دا 100 سے کړی دی په دې باندې تقریبا 11 ټن سریه او 800 بوري سیمټ او دغه شان نور ضرورت نو الحمدلله د معاونینو په تعاون سره او د بزرګانو په دعاګانو سره او د باباجي بالخصوص توجهات سره الله پاک دا الحمدلله نن دا ورځ راوسته چې اخیری لنټر مونږ کوو امید دې مرګرو نه تعاون وکړي ځکه دې کې مونږ تقریبا 12-13 لاک روپۍ د لنټر د لپاره مټیریل قرضه د سری والا او د سیمټو والا نو ان شاء الله د تعاونم درخواست دا 3 منزله ده بیسمنٹ ته بیا ګیلری ده بیا د اخیری لنټر ده الحمدلله پروس کال نابل کالم دی کې دوره تفسیر شوی او پروس کالم الحمدلله رمضان کې دوره تفسیر ان شاء الله انده کال نه بدا باقاعده دلته بد سبقونو او دغه به افتتاح وي ان شاء الله بلکې افتتاح شوی د دوره تفسیر الحمدلله تیر کال موږ سره 60 کسانو دوره تفسیر کې الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم دا
مونږ چې ناست یو دا مسجد شیخ الحدیث مولانا مغفور الله بابا جي صاحب دامت برکاتهم د هغوی په نوم باندې دا مسجد دی او د 3 منزله مسجد دی د 3م چت لنټرې دی نن الحمدلله شروع دی او دا 2 کاله په دې کې الحمدلله دوره تفسیر وشو او څه کاله پکې دوره تفسیر سره په چټیانو کې دوره نحو مو شوه الحمدلله تقریبا 60 پورې طلباو پکې نو او آینده کال نه به انشاءالله په دې کې بیا کلاسونه هم سټارټ کیږي تعلیمي درس نظامی او دغه شانته د حفظ د تجوید دا ترتیب هم پکې شروع کیږي مسجد باندې بلا قرضه دا اوس دا لنټر کې تقریبا 12-15 لاک د مټیریل قرضه ده او دغه شانته نورم د دې چې کوم ضرورت ته پاغي کې قرضې ډېرې دي نو د مرګونو نه د دعاګانو او د تعاون خصوصي اپیل له الله تبارک وتعالى مو خوشاله او آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله.